بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپلو خبرو کولو آغاز د شهید آقای و شعر نه کوم چې ما هغه نه اورېدلی و چې یہی خودکش یہی بارود یہی جیکٹ سب تمہارے ہے. یہی خودکش یہی بارود یہی جیکٹ سب تمہارے ہے. اگر تم ان کو رکھتے ہو تو حیدر ہم بھی رکھتے ہیں. ټولو نوال مو د سردار علی مسجد کې کوم نمازی شهید شول مو د هغې دماکې هغې خودکش دماکې ټول قوم د توري قوم بلکې د ډسټرک قوم ټول متفقه مزامات کوو او افسوس کوو. هغو شهداو او لواحقینو سره تعزیات پیش کوو او زخمیانو ته دعا غواړو چې الله پاک د هغوی ته زر صحت عطا کړي. یقینا زه خدایم چې دا اول واقعه نه دی، دا اخري واقعه نه دی. دینه مخکې دماکې شوي دي، نورې به کېږي. که چیرې څوک خدا وغواړي دهشتګرد یا بل څوک چې یاره شیعه قوم به مو په دماکو ګبرای کو، په دماکو به وډر کو. ما خیال چې دا به دوی ډېره کمزوري وي، دا به دوی یو بول وي. شکر الحمدلله 2007 نه واخه نن ورځې پورې په میدان په مرچې دغو طالبانو ته چې کوم دغ توري قوم شکست ورکړی دی، شیعه قوم په هر ځای شکست ورکړی دی. انشاءالله آینده دپاره به مو په هر میدان دغو دهشتګردو ته چې دوی څه مذهب نشته، دا یو مذهب سره تعلق نه لري، دا نه شیعه دی، دا نه سني دی، دا دهشتګرد دی. انشاءالله په هر میدان به دا تورای قوم دهشتګرد ته شکست ورکوو. بله خبره ده چې که مو وایو چې دا حمله شیعه ونې وشوه، زه دیم چې دا صرف شیعه ونې نه دی، دا د حکومت د سیکیورټي ادارو ناکامۍ یوه حمله دی، د هغوی غفلت یوه حمله دی. مو داسې وایو سیکیورټي ادارو ته چې تاسې خو موږ ته الرټ جاري کوئ، تھریټ الرټ جاري کوئ چې یاره دماکو خطره دی، پېښور کې خطره دی، شیعهو ته خطره دی. صرف تھریټه پورې کار نه کېږي، په کار دی چې تھریټ نه بعد بیا حفاظت آی تو ذمه دی. که چیرې ته حفاظت نشي کوی بیا قبوله کړه چې ته ناکام ادارې، ته ناکام حکومت یې. بله خبره ده چې هغه دهشتګرد چې هغه ملک نه د حکومت نه د پوجي نه د شیعه نه د سني هېچا وینې نه ایله ونه کړه، ټولې وینې وبیولې. زه حیران داسې حکومت ته پاتې یم چې مغه دهشتګرد څه بیا مذاکراتو ضرورت څه دی، مغه دهشتګرد څه ته مذاکرات. مو حکومت ته داسې وایو، سیکیورټي ادارو ته داسې وایو چې په کار دی پېښور کې تاسو ته پاته دی چې ټول پېښور کې 3 جوماتونه شیعهو داسې دي چې هلته جامع لمونځ کېږي. ویلې ته دا 3 جوماتونه محفوظ نشي ساتلی. په کار دی چې تا خو الرټ څه جاري شو بیا د دغه مسجد سیکیورټي ساتلي وي. ما خیال چې هلته صرف د کې 2 پولیس والا و چې هغه یو شهید شو یو وت خو دا یې توی غلطې پولیسۍ وجه دی، دا د حکومت سیکیورټي ادارو د پولیسۍ هغه وجه دی، غلطې پولیسۍ وجه دی. مو طالبانو ته یو پیغام ورکوو چې کسه طالبه بزدلانه حمله مه کوه، دا یې بزدلو خلکو کار دی چې هغه خودکش وکړي، جومات ته هغه بغیر وسلې نه نهت مسلمانو نه حمله وکړي. مو داسې طالبانو ته وایي، طالبانو کې ادا ته دا پیغام زه دغه ځینه ورکوم چې که ډېره د شیعهو وینو سطح به وي، که ډېر غواړې چې شیعهو وینو نه به ته جنت هڅې، زه تا ته داسې وایم چې خودکش مه کوه. هر څه بیا یو ځلې میدان ته راشه، توري زور به واخیستې. بہوچات کا حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. زه انداو ته وایم چې که ته ډېره تا به وي هر څه مخامخ شو
2007 کې ته موسی مخامخ شوې 13 پورې 14 پورې مو خیال څه تو غنه سبق نه د زده کړې که بیا د تا به وي که ته بیا نشې ارتلای تو ته مشکلات وي مو ته وایه مو به دیر شو وخت ځای ته څه کوم ځای کې تو ډېر زور وي دا تورای کوم به هلته دیر شي زه که هغوی سیستاني بیګا کوم بیان دی هغه بیان نه کوم مو خیال څه دا به خیانت وي بیګا هغوی سیستاني کوم بیان جاری کړی دی هغه دی ای څه دا حمله صرف شیعاونې نه دی دا حمله د اتحاد بین المسلمین متول پاره دا حمله ده نمو انشاءالله اتحاد بین المسلمین ساریانه متول غوړو خو هغو کلدم تنظیمونه هغه تکبیری تنظیمونه کغه سپاه صحابه ده کغه داعش ده کغه طالبان دي کغه لشکري جنگ وي ده د ټولو مسامات کوو دا ټول هغه تنظیمونه دي څنګه ټول کلدم قرار شوي دي حکومت نن دا مطالبه کوو څه په کور دی هغه د آینده دپاره کلدم وي صرف نامې پورې خو کلدم دي خو عمل ونې نشته هغه لګیا دي خپلې سرګرمۍ کوي خپل جلوسونه کوي شیعه کافر نارې لګوي محکومات یې وایي دا خال د پوی کا دا ازادي چا ویر کړی دی څنګه لاس کوله خاموش وي نن روزي شیعه کافر نارې لګوي دا ماغه کلدم تنظیمونه دي چې نن نه یم خبر څوک یې سپورټ کوي چا مختار وبسلي دي خبرې ډېرې نه اوږده وو اخري یوه دوې خبرې کوم مو حکومت نه دا مطالبه کوو څه په کور دی چې ته تریټ الرټ جاری کې بیا یې په کور دی حفاظت آوه کې مو افسوس کوو افسوس آیو څه په کور دی ته خاص کر پېښور کې یوه جماعت کې صرف 2 پولیس والا ته ودرولي وو نه یم خبر څه دي کې چا لاس دی چا نه دی لاس تېر شویه څه کله چا ته حکومت غورځولې خطره میلاو شي هغه آرمي پبلیک سکول واقعه جوړوي نن څه دلته بیا حکومت غورځولې هغه میلاو شي هغه شیعه ترګټ کوي دا څنګه ملک دی دا خو ما خیال ملک نه دی بلکې یو ځنګال دی او زه مطالبه کوم حکومت نه وزیر اعظم نه څه د شهدا دینه مخکې پیکیجونه شهداو ته میلاو دي زه د ښکورم نه دا مطالبه کوم څه په کار دی کم از کم دغو شهداو لوحقینو ته د 50 لکه په کار دی معاوضه ورکړي او زخمیانو ته د په کار دی 6 لکه معاوضه ورکړي او چونکې لیډي ریډینګ هسپتال کې بېګانه راسې موږ ته دا شکایات دي چې یوه ټایمه پورې ښه خدمات وشو هغه نه وروسته بیا ډاکټران غیب دي ډاکټران نشته مو حکومت ته مو وزیر الله ته وزیر اعظم ته دې ځینه دا مطالبه کوو څه په کار دی هسپتال کې کوم زخمیان دي هغوی ته د ښې طریقې سره علاج میلاو شي هغوی ښې طریقې سره د علاج وکړي